استادانو د هغې صوبایي جنرال سیکرټري او په 4 اکتوبر باندې تاسو درنه ورکړه د خپلو مطالباتو دپاره نو هغه مطالبات ستاسو څو او په هغې کې څومره پیشرفت وشو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عمران بنوري صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو راغلی او زموږ د استادانو په دې درد کې شریک شوئ، زموږ تپوس هم وکړو. ډېر شکریه دې ادا کوم او په هغه احتجاج کې هم تاسو زموږ سپورټ کړی دی، په هغې هم تاسو شکریه ادا کوو. د احتجاج حوالې سره زموږ د پرایمري ټیچرز د اپټا چې کوم احتجاج و او د دې لپاره ډیډلاین خو موږ د مخکې نه ورکړو، هغې هم تاسو ته مخکې نه پته وه. پریس کلب مخې ته موږ مظاهرې کړې، هغه هم ستاسو مخې ته وي. خپل ډیمانډز موږ ورکړو چې یاره زموږ دا ډیمانډز دي او دا دې موږ ته حکومت پوره کړي. دغه ډیمانډ زموږ د 2018 نه را روانو د حکومت سره زموږ وقتاً په وقتاً په کې خبرې شوې وي او ډېر ښه انداز سره شوې وي. موږ مطمئن وو چې انشاءالله زموږ حق چې دی موږ ته میلاویږي، ځکه چې زموږ پرایمري ټیچرز چې دي د دې کار ډېر اهم دی، د ماشوم سره کار دی او دې چې سار سکول ته راشي نو اسمبلی کنډکټ کول، بیا مناظره، بیا کلاسونه ټول ورځ د سار نه والا تر چوټۍ پورې دي بالکل وزګارېږي نه او زیاتره موږ باندې لوډ چېرته دی چېرته چې زموږ سره ټیچرز کم دي. زه به دا وایم چې زموږ سره په 70% سکولونه داسې دي چې په هغې کې ټیچر زموږ سره کلاس وایز برابر نه دي. اوس د نوي ډپارټمنټ سره څه نه څه ګزاره شوې ده خو بیا هم هغه کم دي، نو ډېر زیات لوډ پرایمري ټیچرز برداشت کوي. بیا زموږ سره چې کوم ماشوم راځي نو هغه بالکل داسې راشي چې هغه د کور د مور نه را جدا شي، نو هغه تیارول او هغه پالش کول دغه دپاره ډېر محنت غواړي. زموږ پرایمري ټیچرز دغه ډېر زیات محنت کوي. بیا موږ بره کیډرز چې کوم دي های سکولونه چې دي هغوی ته موږ تیار ماشوم ورکوو. نو زموږ په 2018 کې دغې نه مخکې زموږ سکیل او ګریډ چې به وو دا به د های سکول نه کم او کم به زموږ کوالیفیکیشن کم و. که موږ وګورو زموږ چې موږ ماشومان وو نو پرایمري ټیچر چې برتي کېدو نه به میډل برتي کېدو، های هلته به میټریک برتي کېدو نو موږ به 5 کیلو د هغې به 6 کیلو د دې څیز را روانو. بیا به موږ په 10 باندې میټریک باندې برتي کېدو او هغې به ایف وه او کوالیفیکیشن زموږ د هغې سیوا را روانو زموږ به کم و. نو هغه وخت کې تر 2018 پورې دا سلسله را روانه وه. په 2018 کې حکومت ولګېد زموږ د اپوینټمنټ دپاره چې بیسک کوالیفیکیشن دی هغه هم بی اے کو بیشتر یې کو، د نور کیډرز هم بی اے دی، ټریننګ سټین هم ختم شو پروفیشنل ټریننګز. د دې نه علاوه طریقې کار چې کوم دی هغه د ایټا په تھرو باندې رالو، انټرویو ټول یو شان طریقې کار شو. موږ هغه وخت چې کله دې کوالیفیکیشن سیوا کوو موږ ورته دا خبره وکړه چې تاسو زموږ د کوالیفیکیشن سره زموږ سکیل هم بړاو کړئ او د هغې پیدا دا ده چې موږ که فرض که سکیل بړاو شوی وی نو موږ به نور کیډرز ته ضرورت نه راته، دلته به سړی اپوینټمنټ وشي او بیا به هغه لګیا کوشش پکې چې یاره بل کیډر ته لاړ شم او د څه دپاره لاړ شم، د سکیل لپاره ورشم. دلته 12 سکیل دی، هلته 15 سکیل دی. نو د هغې د وجې نه زموږ دا کوشش و چې یاره زموږ ته دلته سکیل د هغې خلکو برابر میلاو شي. یو خو د احساس محرومي چې کومه ده به د پرایمري ټیچرز ختم شي او دلته کې به راشي نو ډېر جمعۍ سره به خپل کار کوي او دوی به دلته مطمئن وي. دوی به بیا کوشش نه کوي چې زه بل کیډر ته ورشم، زه بل ځای ته ورشم، هلته خو دوی نور سره نه ځي خو دغه سکیل او د ګریډ دپاره ځي. نو دغه زموږ 2018 ډیمانډ روان شو، حکومت زموږ سره ایګري و، زموږ ډپارټمنټ زموږ سره ایګري و، ټول خلک چې دا خبره ستاسو ډیمانډ ستاسو جایز دی. بیا چې کله بجټ راغی بجټ کې موږ په تمه و هغې کې ونه شو، د هغې نه وروسته موږ بیا مجبوره شو چې موږ ته خپل حق نه میلاوېدو نو موږ روډ ته راووتو او استاد بېشک چې په روډ بد ښکاري خو چې کله سړی مجبوره شي نو هغه بله لار زموږ سره ونه. په 6 اکتوبر موږ احتجاج وکړو، بیا هم د حکومت سره ډېر ښه مذاکرات روان وو، موږ ایګري شو، لږ شان ډیډلاک په یو وړو وړو څیزونو باندې او هم تقریبا له 70 منټه کې ختمېدو کې و. په کې پولیس په موږ هغه ټایم سره سو ګیس او واټر کینن لاټي چارج او ډېر زیات ظلم یې وکړو. د هغې د وجې نه د احتجاج زموږ اوږد شو، بیا موږ هلته درنه شروع شوه. بیا د هغې چې نه والا تر 10 تاریخه پورې موږ په جنا پارک کې ښه پوره من درنه وکړه. بیا هم کوشش وکړو چې یاره حکومت موږ دلته راشي جنا پارک ته به راشي او موږ پوره عمر خلک یو، ټولې صوبې سکولونه بند و، هغې سره دغه بیا احساس نه و. خو بیا په 10 تاریخ باندې موږ بیا دوباره اسمبلی مخې ته احتجاج وکړو او په هغې کې بیا زموږ سره حکومت کېناستو، هغې زموږ سره خبرې وشوې او هغې زموږ جایز مطالبې ومنلې. هغې له کمیټي جوړه کړه او په هغې کې زموږ د اپټا نه موږ 3 ملګري شامل کړو. په هغې کمیټه کې به موږ هغې سره ناست یو، هغې په کې انفارم میټینګز شوي هم دي، هغې خپل هغه ډیټ هم راجمع کړي انشاءالله د ورځ نیمه کې بیا په هغې کې میټینګ دی او زموږ دا تمه ده انشاءالله چې هغه به زموږ چې کوم جایز مطالبې دا به وشي. د دې نه علاوه وزیر الله صاحب بیا موږ د احتجاج په سار باندې وغوښتو، هغه سره موږ کېناستو، هغه موږ ته تسلیم راکړه، موږ سره دا وعده وکړه چې انشاءالله ستاسو جایز مطالبې چې تاسو کله ډراپ تیار شي دلته راشي فاینانس ته دغه ته راشي او کیبینټ ته راشي هغه هغه ذمهواري واخیسته چې انشاءالله په 40 ورځو کې به تاسو راځه دا د کیبینټ نه پاس کوم، ستاسو جایز مطالبې چې کوم دي انشاءالله دا به ټولې منظورېږي. نو زموږ هغې باندې ډېر ښه کار روان دی او موږ مطمئن یو انشاءالله ځکه چې حکومت وزیر اعلی بیا ایجوکیشن منسټر او فاینانس منسټر هغې پکې انټرسټ اخیستی، زموږ ډپارټمنټ پکې هم انټرسټ اخلي. دې کې زموږ سره مختلف خلکو ډېر زیات سپورټ راکړو ځکه چې په درنا کې موږ باندې سختې ډېرې رالې
مختلف تنظیمونه چې دي هغه هم ډېر سپورټ راکړی دی. دغه نه علاوه سیول سوسایټي سپورټ راکړی دی، د میډیا ملګرو ډېر زیات سپورټ راکړی دی. ورسره په موږ باندې پکې FIR وشوې، زموږ ملګري په جیلونو کې وو، په حوالاتونو کې شپې وکړې، په سلونو ملګري زموږ ګرفتار وو، بیا پکې 10 کسان زموږ په جیل کې وو، موږ باندې FIR وشوې. په کې زموږ سره وکیلانو ورونو ډېر زیات امداد وکړو، خاص کر په داو چې معظم بړ وای شو یا شهید ریاض برکی ایډوکیټ چې کوم شو هغه زموږ ډېر سپورټ وکړو. موږ ته بالکل داسې ودرېده چې هغې په حیثیت د شاګرد هغې زموږ خیال وساتو او هغه ټول کیسونه هغې په خپله ذمه واخیستو، هغه کیسونه یې موږ وکړو. ټولو خلکو زموږ سپورټ راکړی دی، پولیټیکل چې کوم خلک د ټولو پارټو هغې موږ ته ډېر زیات سپورټ راکړو. موږ ټولو ډېر زیات شکریه ادا کوو او تمه مو ده انشاءالله چې د حکومت انشاءالله زموږ چې کوم جایز مطالبې دي ډېر ژر به یې پوره کړي. سیکرټري صاحب دا راته ووایه اکثره استادان چې دي ستاسو د پرمړۍ هغه تذبذب شکار دي چې یاره حکومت به دا مطالبې ونه مني، ویلي دي خو ونه مني، هغې ته څه پیغام ورکوي؟ زه ټول پرایمري استادانو دا پیغام ورکوم چې تاسو تسلي ساتئ. انشاءالله حکومت چې موږ سره کومه خبره کړې ده ښه په ښه خبره یې کړې ده او انشاءالله اول نه خو دا ده چې حکومت دا سیز کوي، زموږ یقین دی چې کوي او که پرس کوی نه کو نو یو شي زموږ حق دی او د هغې اخیستو څنګه چې مخکې موږ راوتي یو بیا موږ که ضرورت راغی نو بیا به هم راوځو، زموږ ته څه مسله نشته. د پرایمري استاذ یونټي چې کومه ده هغې خولې ده او د هغې تنظیم چې کوم دی مشران چې کوم دی هغې خپل ځان خولی دی چې موږ نه خرڅېږو، موږ نه چاته خبره کمه کوو. د پرایمري د حق دپاره د دې ماشوم دپاره ځکه دې سره ماشوم ته هم ډېره پیدا رارسي، ماشومان ته به ټیچر اویلیبل شي، هغې باندې هېڅ قسمه سودابازي نشته دی. حق په موږ اخلو او دا حکومت یې راکوي، حکومت کمیټډ دی، هغې هم چې موږ دا سیز درکوو ځکه چې یو سړی هغې منلی دی چې جایز حق دی ستاسو. انشاءالله داسې څه د حادثې څه خبره شته دی نه، مختلف خلک پراپیګنډې کوي یو انداز سره بل انداز سره او دا به لګي. دا مخکې هم زموږ خلاف شوي دي په 2012 کې، اوس هم خلک پراپیګنډې کوي. حق د پرایمري استاذ دی نو چې دی ملاویږي به او زموږ یقین دی په 40 دن کې به ملاو شي او پاسبل 50 دن شي 60 شي 3 میاشتې شي، دغه ځان له خبره ده. دلته نه به ډراپ انشاءالله په 40 دن کې برابرېږي، دغې نه مخکې به برابرېږي. زموږ دا یقین دی چې دا به 20-25 دن کې وشي، هلته نه په 40 کې دا انشاءالله د اسمبلۍ نه پاس وي. زموږ مطمئن یو د حکومت ارادې داسې دي، یو خو الله پاک نه چې نه منظوره خو ځان له خبره ده. حکومت غواړي چې موږ یو کړو، چې هغې هم غواړي او موږ ته هم ضرورت دی، موږ ناست یو ځای انشاءالله چې ښه طریقې سره به کېږي. او زموږ چې کوم ملګرو قربانۍ ورکړې دي، جیلونه د تللي دي، اوس هم زموږ ملګري دي، چا لاس مات دی، چا خپه مات دی، ډېر شي زخمیان دي. دوی قربانۍ چې کوم دي انشاءالله دا به ډېر زر رنګ راوړي او دا اپګریډیشن او دا انشاءالله دا پرایمري ټیچرس ته میلاویږي.